دی بچی چې څنګه را وختي تلاوت وکړو داسې تلاوت هیڅوک هم نشي کولی بلکې په مخکینی حکومت کې زموږ وزیر داخله او هغه ته د الله معافي وکړي اوس پاتې شوی دی هغه په میټینګ کې د قل هو تلاوت هم نشو کولی نو چې یو سړی پاکستان وزیر داخله او هغه ښه نالج والا سړی او هغه د یوې ډلې یې هغه ډلې وزیر داخله ته ولېږي خو هغه له صرف قل هو نه ورځي او هغه قل هو نه قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ماره دې کسان نه واورېدو الحمدلله چې دا ډېر ښه او ډېر ټیکو خدای دې هغه استادانو له اجر ورکړي چې کوم دې ته دې په ټیک طریقه ښوولی دی او الله دې هغې والدینو له اجر ورکړي چې هغې خپل بچي دلته را رسولی دي خو په دې به شکر ادا کوي شکر دارے چستا باندې قرآن حقوق ختم نشو نمبر 1 تھا امان نہ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نمبر 2 ہے پڑھنا وہ ہم نے یہاں پر تلاوت کی نمبر 3 ہے سمجھنا پرې بزان پوه کې زما په خیر شپږم نه پس په بیا کلاسونو کې مونږ ته صحیح ترجمه وکوي کنه نو دا به بیا سمجھنا سیکنډ سټیپ په شروع شي پرې به بیا ځان پوه کې او چې کله سمجھاوي کې نو آخري سلورم سټیپ بسې عمل کرنا بیا په عمل کې کاغذ نه نه نو هغه ته وسوي چې ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى تاسو بل پټه پسروي کوم جنکې بینګ فیمیل د زنانو د ټولو نه غټ خله لباس چې هغه حیا ده په دې ځای باندې چې کوم کاله هغه ته غالبا ټیکري یا د هغه د سوي دلته کې چې خزي لګي جمر ډېر خټکې دی جمر چې دی دا اصلي کالی نه دی اصل کالی د زنانه په تندي باندې د سجدې نښه ده سجدے کی نشان یہ سب سے بڑی زیور ہے اس کی اور عورت کی سب سے بڑی زیور اس کا حیا ہے او دی حیا کې تا ته وایي چې وقرنا فی بیوتکن انشاءالله تاسو ترجمه زده کوئ بیا به تاسو دا سبق میلو شي بیا چې د دې ځای نه ګریجویشن وکړي نو بیا به یې په سر لوپټئ په سترګو کې به یې حیایي بیا به هلکانو ته څه وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا تاسو به خپل ځان هم د اور نه بچ کوئ کور والا هم د اور نه بچ کوئ نو بیا به کور کې مور پلار ته که نسوار بې ځایه توکي ته به ته چې نسوار به بې ځایه نه توکې بابا جی ما په آی کې سبق ویلی دی د دې نه ډیزیز سپریډ کیږي موږ د ټي بي دا علاج کوو د ټي بي په علاج کې یو قانون دا دی چې تاسو به توکنا بیجا آپ نه توکے آپ توکنے پر پابندی لگا دے نو آپ ٹی بی کی سپریڈ نہیں ہوگی ځکه دا ٹی بی جراثیم چې دی بیکټیریا دا چې دی دې ته ډراپلیټ انفیکشن وایي دا په توقانو کې ځي نو هغه چې خراش کوي توکي نو دلته کې به ارتاو شي چې ارتاو شي نو واړه به دلته لبې کوي چې لبې کوي نو په هغه خاو او په هغې خراش کې به لبې کوي نو هغه خراش کې به لاس خاشي نو واړه خپله خولې له لاس وړي نو لاس وړي نو ټي بي جراثیم به هغه ته لاړ شي نو دی وجه نه ټي بي والوي چې تاسو په پابندي ولګوئ چې ټوخیږي نو خولې ته به څه نیسي او ټوخی خراش کې به بې ځایه نه اچوي او په کوم ځای کې چې اچوي نو د پاسه به پرې خاوره اچوي نو هلته کې اسماعیل صاحب و نو هغه ورته وایي زما پیغمبر دا خبره ډېره پوښه کړې وه ویسې ویلي وی چې کم سړي بې ځایه توکاڼه توکړه نو ده ګناه وکړو او ګناه چې څوک کوي نو کفاره به ورکوي نو حدیث الفاظ دا و فکفارتها دفنها د دې کفاره د دې دفن کول دی یعنې توکاڼه د بې ځایه توکړه اوس پرې زر خاورې واچوه نو هغه وایي دا خو زموږ ټول سینس تا په یو حدیث په یو لفظ کې راغلی نو دی وجه نه بیا ورته وقو انفسکم و اهلیکم نارا یو خو د جهنم اور دی یو دلته د ټي بي او د کینسر اور دی نو چې څوک سګرټ څکي نو ته به ورته وایي چې سګرټ مه څکه ځکه چې د سګرټ سره به ستا لنګز هم خراب شي او دا د مال هم زیاده او په پبلک مقام کې خو باندې سګرټ څکې نه نو کو تاسو چې کوم قرآن وي دا قرآن چې کله تاسو زده کو نو بیا په عمل کې او د عمل لپاره دا چې کله عمل دی په وکړو نو بیا به خورې سپریډ کې وای په خپل کمیونټي کې به وای د آی د سټوډنټانو دا ذمہواری ده چې د قرآن کمې خبرې کو دلته زده کړي هغه به کور وای او پاستل کې وای الکان به په کورونو په جماعتونو کې وای او په حجرو کې به وای خپل پیرنټس ته به وای مشرانو رونو ته به وای کشرانو ته به وای دا سپریډینګ دا ستاسو ذمہواری ده نو زما په خیال 15 ذمہواری دي په قرآن نمبر 1 اس کو ماننا نمبر 2 اس کو پڑھنا نمبر 3 اس کو سمجھنا نمبر 4 اس پر عمل کرنا اور نمبر 5 اس کو پھر پھیلانا دي ته وي بلغ ما انزل الیک دا به ته خورې اوس په دې کې سپیسیفیک چې زمونږ کومې ذمہواری دي هغې ته لږ اشاره کوو بیا خپله خبره ختمو
لومبۍ ذمہواري دا ده چې دا قرآن داسې په مفت کې نه دی راغلی دا چا دوا کړې وه دوا چا کړې زمونږ یو نیکو د ټولو انبیاو مشرو ابراهیم علیه السلام او دعا کې څه وه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک زما ربه ما خو وله کعبه جوړه کړه د کعبې دا بلډینګ چې هغه جوړ کو د مصري چې کار وکړي نو خلک ورته وایي څه غواړې نو ابراهیم علیه السلام یو هغه مصري دی دله تاسو وایي اسسټنټ یې څوک و ملګرتیا ورسره چا کړې وه ابراهیم علیه السلام چې کعبه جوړوله نو څوک ورسره و ګټې ولا چا ورکولې اسماعیل علیه السلام ول ورکولې نو دا پلار ازوی دی یو ورکر دی یو مصری وته یو اسسټنټ دی نو اوس بوله خدای پاک څه ورکوي نه چې کعبه ولا جوړه کړه مصری خپل بیل نه غواړي نو الله به هغه ته ویلي چې ته څه غواړې نو الله هغه ورته څه وایي چې زه څه غواړم هغه نور څه نه غواړم خو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم خدایه دا کوم ځای کې چې ما کعبه جوړه کړه په دې علاقه کې یو پیغمبر راولېږې یتلو علیهم آیاتک چې تلاوت وته کوي ويعلمهم الكتاب اجر شپږم نه پس وته راغي ترجمه کوي تعلیمي کتاب ترجمه ته وي يعلم الكتاب والحکمت وسروت حدیث خي ويزكيهم او چې د دې د غلطو خیالاتونه او د غلطو کارونو نه پاک کی وی غلط کارونه څه دي وی نسوار غستل د الګ د پاره غلط کار دی سیګریټ اسکل غلط کار دی د نشایانو سره په کمره کې یو ځای کې ناستل غلط کار دی او د جنکو بے پردګي بے حیايي غلط کار دی دا پکې نه دا وته هغه ویلو نو الله تعالی وته په جواب کې سوې الله وته وی چې ابراهیم خبره خو دې ټیک وکړه سلور سيزونه دې غوښتلو نمبر 1 پیغمبر دې غوښتلو نمبر 2 یتلو علیهم آیاته تلاوت دې غوښتلو نمبر 3 يعلمهم الكتاب ترجمه دې غوښتلو نمبر 4 حکمت دې غوښتلو نمبر 5 دې یزکی خولو خو په ترتیب کې خطا شوه الله ته عزت بل ترتیب ہے نو کذالک بعث کما ارسلنا فیکم رسولا منکم سوال خمیدله پورا کو پتا سو کې می پیغمبر درولې کو نسبه کوي یتلو علیکم آیاتنا تلاوت خو به ټیک ته چې تا پټا په خو نو مام پټاپ کې خود ګوره تلاوت دوره ضروری دی چې ابراهیم علیه السلام په کرونولوژیکل آرډر کې پټاپ یې خو او الله پټاپ کې خود خو ابراهیم علیه السلام تزکیه چې د په اخر کې یې خوا ويزكيهم او الله په سیکنډ کې خدا نو وسوي یتلو علیکم آیاتنا ويزكيكم تزکیه پکې په سیکنډ شو مطلب دا چې اخلاق کی پاکیزگی لباس کی پاکیزگی گفتگو کی پاکیزگی دا دومره ضروری ده چې خدای پاک په دویم نمبر کې خدا الله تعالی همیشه په ترتیب کار کوي ګوره د ازمکه مخکې پیدا کړی و نو بیا اسمان پیدا کو نو چې سړی آبادی کوي نو لاول سړی بنیادونه دی او بیا ورستو چت جوړي نو الله لاول ازمکه جوړه کړه نو ورستو بیا په یومین موږ په دوه ورځې کې ازمکه جوړه کړې و نو بیا موږ اسمان طرف ته اشاره وکړه نو موږ اسمان جوړ کو خدا راته وایي چې سړی بلډینګ ورانه نو لاول څه چل کوي د چت غاړي دي خو د چت نه مخکې یو بل کار کوي کوالته کې لایټونه لګېدلي یا بجلی کنیکشن نو سبا کوي لاول به بجلی کنیکشن کټ کوي کنه نو الله تعالی چې د دنیا ورانه نو لاول به د بجلی کنیکشن کټ کوي نو سبا وای اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انقدرت اول به مونږ شمس دا غټ بلب چې لګېدلې ده اول به دا مونږ بند کو او دا واړه واړه بلبونه چې ستور لګېدلې دي اول به دا بند کو نو اذا الجبال سيرت نو ورسو بیا دا غرونه خرابو ګوره ترتیب ته وګوره کنه چې جوړاوي نه د خټه غاړي جوړ کو چې ورانه یې نو د بهې غاړي به ورانه ځکه مونږ چت چې ورانو لاول د بجلی تارونه لري کو نو ورسو بیا او چت ورانو نو ورسو به وخل راځو نو الله چې دا ورغور الله ترتیب خیال ساتي نو الله دلته د ترتیب خیال ساتلې نو دینه پته لګي چې تزکیه نصوب چې پتا سو کې کومه کمزوري دي هغه به ځان نه لري چې قران میکسیمم پیدا درکې هغه لپاره یو خبره خدا دا چې د سکول استاد له پکار دي چې په خپل کمزوري لري کی نمبر 1 کمزوري دا ده چې دله پکار دي چې د ټیم باندې ډیوټي کوي او د خلکو ته کما حقه پړایي کوي او د تنخواه سوچ نه کوي ذکر د تنخواه هیڅ حکم نشي پورا کوله مونږ ته چې چا سبق ویلو هغه چې مونږ هر څور کندانه پوره کیږي ځکه تاسو سره چې چا خکړی یو ډاکټر صاحب دی نو هغه ډاکټر صاحب غریب دی سکول ته سبق لذي او اخبارونه خرڅي
لا په سکول کې ډاکټر شوی نه دی نو د لوګي نه پیسه چل کړو نو میډم ولې ټکولې دی اخبار ولا ور کوي نو میډم چې اخبار ل راوتی دا غټه غټه خزه واخه خزه نه چې راوتی دا نو ډاکټر صاحب خو چون کې وګیو ساري چین او سره ماتي سټوډنټ لیدلې چې په نه هم کې وو دو په کلاس کې نو موږ وی چې ولې ودی نو چې وکړه نو چې اسکلې وې نو چې ته سار چې ونس کې په هغه موږ سړه ډوډۍ پچی پورې خوړه ا سړه ډوډۍ هم نه نو خامخبر باندې چل لګيږي ناغه باندې سچل شو نو په دغه ډاکټر صاحب هم دغه ځای کې سچلو شو نو میډم چې راوته هغه چې وته وکتل ناغه چې وته وکتل نو پوه شو نه دن لاړه 2 ګیلاس پي راوړل پچک کې به راوړي او هغه له پي ورکړه هغه چې په وخت وسکل نو سترګې رڼا شوې او اخبار به خرڅ کو بیا لاړ شو قابل سړیو نو بیا ډاکټر شو چې ډاکټر شو ډاکټر خو له شل کلالي نو به پکې بډای شو نو به ته فالج